ډېر محترم مسلمانانو، نن یو بهترینه د جمعې د ورځې وظیفه ده او انتهایی پاورفل وظیفه ده. د شپې یې وکئ، ماسخوتن مونځ نه پس یې وکئ، انشاءالله مازدیګر مونځ نه پس یې وکئ. د درې وختونو کې خامخا وکئ، او که دې درې وختونو کې پاتې شوه نو د خیالي په ورځ یې بیا د مازدیګر د مونځ نه پس وکئ. ډېره بهترینه وظیفه ده، ډېره طاقتوره ده او صرف سل فیرې ده. د دو اسم اعظم وظیفه د اسم اعظم به تاسو پیژنئ. پخوا زمانه کې په اسم اعظم باندې خلکو ډېر کارونه د الله جل شانه په ذات باندې کول، یعنی الله تعالی به هغه اسم اعظم قبول کړی و. نن زمونږ حاجات نه پوره کېږي محترم مسلمانانو، زمونږ مسلې نه ختمیږي او زمونږ چې دی نو مقاصد نه حاصلیږي. اصل وجه دا د محترم مسلمانانو چې موږ وظیفه په صحیح طریقې سره نه کوو، او کمی چې د الله جل شانه د اسم اعظم وظیفې دي، یعنی د الله جل شانه د اسم ذات هغه نومونه دي، هغه برکتي نومونه، د هغې وظیفې ما تاسو شروع کړو. انشاءالله الله جل شانه چې کم صفتي نومونه دي، په هر نوم کې خپل کمال پروت دی، په خپل هر نوم کې خپل تاثیر الله جل شانه بدلی دی. نو کوم انسان چې دا وظیفه انشاءالله العزیز وکړي محترم مسلمانانو، صرف سل پیرې تاسو وکئ. او دا علماء کرام فرمایي مفهوم یې داسې دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم فرمایي، مفهوم یې دی چې هغوی فرمایي چې دا وظیفه چا وکړه نو انشاءالله د هغه حاجت به الله جل شانه پوره کوي، دغه مسله به الله جل شانه ختموي. نو لهذا دا وظیفه سره خامخا وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان رونو خویان او هغه مسافر کم چې بهر هیوادونو کې، بهر وطنونو کې، بهر کنټریو کې زندگی تیروي، کو یورپ کې دي، کو عرب ملکونو کې دي، کو په ایشیا کې دي، ټولو مسلمانانو دی الله تعالی په دوانو جانو خوشحالۍ ورکړي، کامیابۍ، او الله تعالی مو په هغه څه خوشحاله کړي چې خوشحالېږي. محترمو، نن زموږ یو بهترینه وظیفه ستاسو خدمت کې حاضره کړې ده. د اسم اعظم وظیفه ده. اسم اعظم هغې ته ویلی کېږي، یعنی د الله جل شانه هغه نومونه چې په هغې سره الله جل شانه د انسان حاجات پوره کوي، مسلې ختموي، مشکلات دفع کوي. نو هغه دوه نومونه ته انشاءالله ښیم، او دا دوه نومونه وظیفه صرف سل پیرې تاسو وکئ. مخکې ته درې پیرې درود ابراهیمي کم چې موږ په مونځ کې وایو اللهم صل علی محمد انک حمید مجید، پر اللهم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراهیم. دغه یعنی دا دوانه درود شریف، بعضې خلک دا یو درود شریف وایي، دا دوانه به تاسو وایي. دا چې درې پیرې وي وظیفه کو مازدیګر مونځ نه پس کوئ، کو ماښام کوئ، کو ماسخوتن کوئ، نن هم وکړه ښه ته کو نن خیالي په ورځ وکئ، اتوار په ورځ وکئ، کومه ورځ تاسو کولی شئ انشاءالله وکئ. سل درې پیرې درود ابراهیمي وي، بیا به سل پیرې دا ووایئ یا رحمن یا رحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمن یا رحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم. سل پیرې آسان دی. یا رحمن یا رحیم بحق، با ح او قاف دی، بحق بسم الله الرحمن الرحیم. چې دا سل پیرې وي نو بیا ورسره درې پیرې بیا درود ابراهیمي، بیا لاسونه الله جل شانه په دربار کې پورته کوي، الله تعالی ته ډېره په عاجزۍ فریاد سره، انکسارۍ سره. ځان ډېر کمزور یو، موږ چونکې کمزور یو، زموږ هیڅ حقیقت نشته، زموږ وجود، زموږ د زندګۍ هیڅ حقیقت نشته، یعنی طاقتور موږ هیڅ نه یو. الله جل شانه ذات طاقتور هم دی، د الله تعالی ذات زبردست هم دی، حاجت روا هم دی، مشکل کشا هم دی. لهذا تاسو به بیا درې پیرې درود بیا به الله تعالی ته لاس پورته کوئ، او الله تعالی ته به ښه په زارۍ وژاړئ. چېرته هم الله تعالی ته ژړلي دي د خپل حاجت دپاره، رښتیا خبرې بیان کوو. الله تعالی ته هم چېرته اوښکه تویې کړې ده، صحیح شوه، د ګناهونو دپاره هم چېرته اوښکه تویې کړې ده. نو لهذا کو یو اوښکه تا تویې کړې یو پیره نیمه دې ژړلي، نو په یو پیره نیمه خو هغه مور خپل بچي له 10 روپۍ نه ورکوي، چې هغه ورته ښه وژاړي نو بیا ورته 10 روپۍ ورکړي. یا پسې ښه لمنې نیولي او ګرځي پسې، نو مور یې وله چا نه راقرض کړي. خو مور ده که نه چې الله تعالی ورته محمد ورکوي، دا رب دی، رب دا الله دی، دا بادشاه ذات دی چې د په در پسې ونښلو، د الله تعالی در ونیسو، وژاړو، چېرته هم
یو مسلسل یو لس 15 ورځې الله ته زارۍ کړي نم دی کړي محترمو. کله چې الله تعالی در مونږ ونیو الله تعالی په سجده باندې او دا وظایف کوو او الله تعالی ته وایو چې الله بس نه صبرېږه من الله دا سیز براکې الله دا زما دغه دی دا سیز مې په کار دی والله تا نه ما سوی بل څوک نشي راکولی. الله ته زما ربې ستا په قدرت او په طاقت کې دا سیز شته چې تی ماله راکړي نو الله په ما رحم وکړي. الله ته رحیم ذاتي په ما رحم وکړي ته رحمان ذاتي په ما باندې رحم وکړي ته بحق بسم الله الرحمن الرحیم ذاتي په ما باندې خپل هغه رحم وکړي او ما ته دا سیز راکړي. نو ان شاء الله العزیز محترمو چې یو پیر دوه پیر تر 10 ورځو پورې ان شاء الله دا وظیفه وکړي ورسره وجاړئ ورسره 2 رکعات نفل هم وکړئ ان شاء الله چې تاسو له ډېر زر دا سیز الله جل شانه درکړي. ها الله تعالی در لوی دی الله تعالی ذات لوی دی الله تعالی ورکړه کوي انسان ته د انسان مصلحت ته ګوري باسي سيزونو کې دی انسان خیر نه وي باسي سوي لهذا موږ خپل خیر ته ګورو چې الله د خیر معامله را سره وکړي خیر به خامخا غواړئ ښه الله د خیر او عافیت معامله را سره وکړي ان شاء الله تعالی به را سره کوي. موږ د هم دعاګانې کوو موږ تاسو ته دعاګانې کوو ان شاء الله تعالی زموږ د عمرې قبول کړي زموږ